بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پیښور غږ سره زه یم ستاسو کوربه سید شبیر شاه. ګران کتونکو، نن راغلیم اسلام آباد بازار، چترالی بازار. پخوانی نوم چترالی بازار باندې هم مشهور دی، نوم ورته اسلام آباد بازار ویل کېږي. چترالی بازار ځکه ویل کېږي چې دې ځای کې چترالي مصنوعات جوړېږي. چترالی پاکول، چترالی ټوپۍ، چترالی ویسکوټونه، چترالی چوغې، نور چترالی سامان په دې بازار کې جوړېږي. پخوا اویا کاله زوړ هسټري لري د چترالی سامان حوالې سره. آسان خبرو کو نو کوهاټۍ دروازې نه هم یو لاره د جوړېږي چې کوهاټۍ دروازې نه تاسو راځئ، او بله لاره د کیسه خانې بازار نه هم جوړېږي. تقریبا 600 دکانونه دي، 4,000 زیات کارګران دې ځای کې کار کوي لګیا دي. دې ځای کې نه صرف چترالی مصنوعات بلکې جدید فینسي ویسکوټونه او جدید چې کم پوشاکونه دي هغه هم دې ځای کې جوړېږي. نن زوبه لغونته د چترالی بازار وزټ به تاسو ورکو چې کم خصوصي کلتوري لباس دی د چترال حوالې سره، او بیا خصوصي توګه باندې چې یو نوم لري دا بازار. لږ بزو د خصوصي لباسونو به تاسو ته ښایو. چترالی پاکول، چترالی چوغې په کم قیمتونو باندې جوړېږي. ګران قیمت دغه کپړه څنګه وي د کم ځای وي، همدغه شان ارزان قیمت کپړه د کم ځای نه راځي. یو عام صارف لپاره په دې بازار کې څه دي، او بیا خصوصي توګه باندې چې کم نن سبا فینسي لباسونه راغلي دي ویسکوټونو په شکل کې، هغه څنګه جوړېږي. ایکسپورټر څه وایي دې ځای کې کاریګر څه ستونزې لري، او بیا بازار چارواک چې کم اهم عهدو باندې دي هغې څه وایي. زه به نن تاسو ته احوال ښایو د محله اسلام آباد بازار، چترالی بازار. خلکو سره ملاقات کوو او د دې په زباني باندې تاسو وایو چې د دې مشکلات څه دي او دې بازار کې ملاویږي څه. ګران کتونکو، څنګه چې چترالی بازار کې شوم نو د ځای یو دکاندار سره دې وخت ولاړم. ما چې څه ټایم هغې ته وویل چې پروګرام کوم لګیم، نو ټول لومبی خو چترالي چې کم دا ټوپۍ دی هغې زما په سر کو. ټیپیکل چې کم د چترال مصنوعات دي، د چترال چې کم پوشاکونه دي، د چترال هغه اچولي څیزونه دي، دې ځای کې دې وخت خرڅېږي. زما کیمرامین لغونتې اگر تاسو ته وښیي دې وخت دا یو دکان کې دې وخت موجود یم. کیمرامین زما تاسو ته منشن کړي دې ځای کې دې وخت ویسکوټس چې کم ټیپیکل چترالي ویسکوټس دي ګرم، هم دې ځای کې دي. دې وخت په دې شاپ کې موږ ته چترالي شالونه هم ښکاري، چترالی پاکول، چترالی ټوپۍ، ورسره چې کم چوغې دي خصوصي توګه باندې چې کم یو تاریخ لري د چترال، هغه هم دې ځای کې موجود دی. او ځوانان چې دي دې وخت هغې مصروف دي، ګاهک هم موجود دی. دا هغه د چترالی بازار هغه ښکلې ښکلا ده چې کم د پیښور سره تړلی دی او د پیښور کلتور دی دا. او دې وخت چونکې د ژمي سیزن دی، خلک هم کوشش کوي چې ژمي سیزن شروع کېدو نه مخکې کله غونته څه ارزان سودا وي نو واخلي. ظاهري خبره ده ګرانه راغله ده، او ګرانه حوالې سره څه صورتحال د بازار مشرانو سره هم خبرې کوو. به دې وخت موږ سره د دې ځای مشر هم دی، نایب صدر هم دی، او دکاندار هم دی، حاجي فضل خان صاحب. لکه حاجي صاحب سره له خبرې کوو. حاجي صاحب مننه شکریه، نن راغلی و چترالی بازار. پهله خو مننه تاسو موږ له دا ټوپۍ په سر هم کو. دویم لا راته ووایه چترالی بازار کم سیزونه اگر خبره وکړو چې کم مصنوعات دي، کم پوشاکونه دي د چترال هغه چې کم کلتور حوالې سره، کم سوغاتونه دي، کم دا مصنوعات دي، لږ دې حوالې سره راته ووایه. خان جی ټولو نه مخکې زه مشرق ټي وي والا ته شکریه ادا کوم چې هغې رالي او زمونږ چې کوم دی نو دا کلچر لکه عالمي دنیا کې ښولو دپاره. خو خبره داسې ده چې دا زمونږ کلچر چې کوم دی نو دې کې دا چوغه دا قبله چترال ګرم چشمه کې جوړېږي، او دا په کاډې باندې جوړېږي. او دا چې دلته مونږ راوړو نو څه دا قبله چې کوم دی نو هلته نه کټ شي، هلته نه بیا په لاس باندې دا چوغه چې کوم دی نو دې کې کړایي کېږي. او جی لاس باندې کړایي کېږي، یو چوغه باندې یو میاشت وخت لګي. او هغه لاس کړایي چې کوم دی نو د دې دا ده. او دې نه پس چې کوم دی نو دا ګرم قبله چې کوم دی نو دې نه مونږ واسکټونه جوړوو، دې نه مونږ ټوپۍ جوړوو. دې کې هر یو قسم ټوپۍ مونږ سره وي، او هر یو قسم واسکټونه مونږ سره وي. او هغه چې کوم دی نو مونږ دلته لکه ژمي کې دا خرڅېږي، او اکثر پنجاب ته وړي، اکثر زمونږ KPK کې چې کوم دی نو ښه ډېر خرڅېږي.
څنګه چې پېښوري چپل په پوره دنیا کې عمده کا شان دی چې کوم دا چترالي ټوپی دی دا آل اوور پاکستان خلک اچي دا کده د ټوپی خبرو وکړو لغونته دې حوالې سره راته ووایه چې دې کې ګران هم وي ارزان ټوپی هم وي د جوړولو چې کوم هغه دی لغونته یې حوالې سره ووایه دې کې دا داسې حساب دی چې دا د 200 نه 1900 2000 پورې ټوپی شته کوالټي باندې ډیپند کوالټي باندې فرق خام مال کم ځای نه راځي ستاسو ټول او دا خام مال چې کوم دی نو اکثر دا ګرانبای چترال نه راځي هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ قبله فیصل آباد نه راځي او زمونږ قبله چې کوم دی نو لاهور نه راځي زمونږ قبله سواد نه راځي اچھا مطلب دا کپڑا سوات لاهور فیصل آباد او چترال نه چترال کې هم شته دا کپڑا جوړیږي دا کاډې باندې جوړیږي چترال کې ښه کپڑا د کم ځای ده چترال والا دی قیمتي کپڑا د چترال دی او دا چې اوس چونکې ډیمانډ زیات دی نو بیا لاهور او د فیصل آباد کپڑا هم استعمال او جی 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 ګران کتونکو تاسو کته شي ایسب خبرو کا چې کم ټیپیکل خاص چې کم د چترالي ټوپۍ لپاره چې کم اوریجنل کپڑا اپ چترال کې جوړیږي نو دا یو ځانګړی حیثیت لري فیصل آباد او لاهور هم شته ورته خبره خلکو ډیمانډ کوي ډیمانډ به د کم ځای نه پوره کوي بیا ګران ټوپۍ چې د چترال وي چترالي ټوپۍ هم چې کم چترال نه کپڑا راځي دغه قیمت سیوا ده قیمت به څومره هغه قیمت چې کوم دی نو د 1000 نه برابر دی جی 2000 پورې دی صحیح ایسب دا چترالي شال نه رسو چې دا چې کوم دی نو دا چترالي شال اچھا لک یو کوېسچن زمنګ د کتونکو ته وایي داسې خو د چې کوم شالونه دي د یخنۍ حوالې سره مارکیټ ډک دی مارکیټ ته به هم کله ځو لیکن چترالي شال او د نارمل شال کې څه فرق دی هلته شالونه مو 8000 او 1 لاکه پورې دي او د دې شالونو څه دا چترالي زنانه شال دی دې باندې دا چې کوم کړای شوی دی دا پلاس شوی دی زما کیمرمین اگر لون ته کلوز کی دا زنانو چې کوم شال دی دا پلاس سره چې دی دا ټول کړای شوی دی دا هم د لاس دی دا هم اجي سے دا وګوره او دا خاص ټیپیکل چترالي جی او خالص وول دی دا پشمینا او د دې قیمت چې کوم دی نو 2500 روپو نه کم نشته ماشاءالله 2500 روپو مطلب دا خو یو خاص او ګرم شال لګا نه ګرم هم دی صحیح دا خو شالونو حواله سره بیا خصوصي اگر دا ویس کوټ چې کم دی ویس کوټ چې کم دی چې جوړیږي د دې ویس کوټ قیمتونه د دم هم د کشان کپڑا هم دغه د ټول یو د چترال او د فیصل آباد چې تاسو خبرو کا فیصل آباد والا قبله کې ماز کې تار دی او زموږ چترال والا چې کوم دی نو خالص واړی دی لاندې باندې صحیح پوه شو اوس لکه دا واسکټ دی دا بازاري جوړ شوی دی د دې قیمت ارزان دی دا په 1000 روپۍ دی او دل چې کوم دا د نه واسکټونه دی دا سپیشل دی د دې سلای سره دا 2000 کې ملاویږي سلای سره 2000 او د کپڑا چې د دام د چترال فیصل آباد والا قبله دی چترال والا کې مونږه دا تیار نه جوړو ولې چې چترال والا ګران دی هغه خلک ځان له قبله اخلي بیا جوړي کپڑا اخلي کپڑا هم ملاویږي دی قبله ملاویږي دلته دغه څومره ډیمانډ دی خلک هغه جوړي جی او هغه ډیمانډ ډیر دی هغه ځان له خلک قبله اخلي بیا جوړي خپل پناب باندې دا چې کوم تیار دی نو دا چترالي کې نه دی یو بل کوېسچن به تاسو نه کوم ماشاءالله پهله به تاسو کاروبار کول اوس تاسو ماشاءالله بچي او نوسی وغیره به هم ټول کوي کاروبار څومره بره روان دی تاسو دا کلتور ګورئ جی په دنیا کې ګران کتونکو جبې ختم شوې دنیا نه چې دی نو کلتورونه هم ختم شو چترال کلتور ژوندی به وي انشاءالله او دې حوالې سره څومره ایفرټس کېږي تاسو کوششونه دي لږ دې حوالې سره خبر کړئ دا کسب نور هم تاسو عام خلکو ته هم منتقل کړو که نه خان جی دا کسب چې کوم دی نو پخوا به داسې و دا یو بازار و دلته چې کوم دی نو خلک برالدو د مال اخیستو د وزیرستان شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان لږ افغانستان پورې دا چې کوم دی نو دا خلک چې کوم د ضربي عذاب کې د کورونا نه ووتو کلي د پرېښودو هغه چې کله پېښور ته راغلي نو زمونږ دا ټوپۍ چې کوم دی نو هغې نه پس کم شو ولې چې هغې راغلې سپینه ټوپۍ په سر کو یو کو بل کو او زمونږ دا کلچر کم شو خاص کر په دې کورونا چې کوم مرض راغلی نو د لاسه زمونږ بالکل شکل چې کوم دی نو حالات د ګرمۍ نه ډېر خراب و مونږ په قرضونو باندې چې کوم دی نو لکه وخت تېر کړی دی حاجي صاحب خبرو کوي په قرضونو باندې وخت تېر کو واقعي صورتحال چرته چې هر یو کاروبار متاثر شوی دی هلته د دې کاروبار هم متاثر شوی دی زه به لونته نور خبرې کوو چې صورتحال څه دی دغه موږ سره یو خریدار هم موجود دی راغلی چترالي بازار کوشش د هر خریدار هم دغه دی چې را دي شي او دې ځای کې
سامان واخلي. مننه جی لکه تعارف وکړه د کوم ځای نه راغلی تاسو؟ زه 400 راغلی یم جاب کوم د شیرپا هسپتال کې. او چترالی بازار کې څه څیز اخیستو لپاره راغلی؟ یاره جی دا بابا مې جمع را روان دی نو څه واسکټ ماسکټ او ټوپۍ او څادر دا مې خیال دی چې دا ولوالم. وجه څه دی ټیپیکل چترالی سټایل مصنوعات ولې ده؟ نو دا ګرمې یخنۍ کې چې کوم دی نو زیات ښه دغه وي. څومره مودې نه د چترالی مصنوعاتو نه بلد یې؟ یاره جی تقریبا 25-30 سال نه. مطلب چې واړه وې نو بس تاسو نو والد صاحب دپاره که نه 25-30 سال نه لکه والد صاحب ته وړم که نه. بلد کله نه یې چې بھائی دا چترالی مصنوعات تاسو پیژنئ؟ جی به دا د ما په خیال چې د ما والد صاحب 100 سال ته نږدې دی او تقریبا د دومره وخت نه به دوی هم دا چترالي پټۍ والا دغه استعمالوي. او دویم دا دی چې ګرم وي. بالکل جی ګرم وي. زموږ یو خریدارو خبره همدغه وکړه چې کله نه پیدا شوي بلد یو د دې سودا نه چې چترالي سامان، چترالي ویسکوټونه، چترالي پاکول، چترالي چوغې دا ګرم وي. او کوشش هم د دې دا وي چې مشرانو لپاره خصوصي توګه باندې عمده کشان سیزونه واخلي ولې چې یو خو کوالټي کې ښه وي او دویم دا دی چې پایدار هم وي. ګران کتونکو ټوپۍ مې هم بدله شوه او دا خصوصي توګه دا چوغه چې ده ټیپیکل چترالي سټایل دا زموږ کلتور دی، یو ښایسته کلتور او دغه کلتور ژوندی ساتل دی چې کم از کم دا کلتور زموږ ژوندی وي نو اغیارو کې به هم زموږ یو پہچان به وي، زموږ عزت به وي. کلتورونه په دنیا کې ختمیږي لګیا دي، ژبې ختمیږي لګیا دي، لیکن الله فضل و کرم سره یو دومره ښایسته ژبه د چترالي او بیا د چترال سره تعلق لرونکي چې کوم مصنوعات دي، پوشاکونه دي، د اچول چې څومره څیزونه هغه ټوپۍ وي، پاکول وي، چوغې وي، ویسکوټس وي، دغه په دنیا کې بل اساني نشته. موږ سره یو بل ملګری موږ سره موجود دی، تاجر دی، لږ دې نه خبره کوم. روګیا ټول وړومبی خو د دې چوغې حوالې سره وایي چې دا چوغه جوړیږي څنګه او دې باندې څومره خرچه راځي، لږ دې حوالې سره خبره کوي. السلام علیکم، تاسو ډیره مهرباني تاسو دلته راغلی. دې کې چوغې کې هم مختلف کوالټیز دي که نه، نو ټول نه ښه چوغه چې کومه ده د چترالي کپړې ده او دا کپړه هم اصل کې د ګوتو جوړیږي او دې سره سره په دې باندې چې کم کړی کیږي هغه هم د ګوتو دي. نو دا چې کم دی نو دا ډیر زیات بیا مشهور دی. نو ټول نه ګران چوغه هغه وي، بیا هغې نه مطلب موږ لږ ارزان هم جوړو که نه، هر څوک مطلب افورډ کولی نه شي. بیا نو بیا دی کې لږ داسې وي چې مشین والا وي نو هغه موږ جوړو، بس هغې باندې کړی دا چې کومه چوغه ما اچولې دا په مشین جوړ شوی که لاس؟ دا چې کوم دا دې باندې دا د ګوتو ده، دا د ګوتو په لاس جوړ شوی ده، په لاس جوړ شوی ده جی. بیا دې کې مشین والا یي لکه تاسو دا ووینئ دا لیډیز دی، اوس صحیح دا په مشین باندې ټایپینګ شوی دی ټول. دا کته شه دا لیډیز چوغه ده، دا کپړه مشینی ده، دا کپړه هم چای نه کپړه ده. صحیح. او دا کپړه چې ده دغه بالکل چترالي کپړه ده، چترالي کپړه او بیا ټیپیکل لاس سره جوړ شوی دغه چوغه ده، ټیپیکل چې کوم چترالي چوغه مونږ ورته اوریجنل وایو. په دې بازار کې څنګه چې مونږ مشرانو سره خبرې وکړو نو ای هم دا خبره کوي چې زیاتره د دې کې د چترال کپړه هم د پاکول لپاره د سره سره چترالي ټوپۍ لپاره، ویسکوټ لپاره، لیکن زیاتره کپړې فیصل آباد، لاهور نه هم راځي، ای باندې هم جوړیږي. لیکن چې کوم چترالي کپړه ده هغه ګران وي. او چې کوم ما دا چوغه چولې ده دا چوغه خصوصي توګه باندې کدي چوغې خبرو کو نو د دې چې کوم کپړه ده هم د چتراله ده او په لاس جوړ شوی. د قیمت خبرو کو نو قیمت یې کم از کم داسې 12,000 داسې قیمت وي، 12,000 13,000 چترالي چوغې چې نارمل چوغې وي هغې داسې 3,000 وي، 2500 وي، 3500 وي، داسې وي. او دا چې کوم ما چترالي ټوپۍ اچولې د ته ټیپیکل دا چې ورسره د خاص نوم د څه دی؟ د دې خاص نوم چې کوم دی دا یو مرغې دی که نه، نو دا مرغ زرین ورته وایي. هغه مرغې چې کله هغه ونیسي بیا هغې نه دا وباسي. او د ده څومره قیمت دی؟ د دې قیمت خو د دې داسې قیمت نه وي، د دې 20,000 نه واله 30,000 پورې قیمت دا ما چې اچولې د څومره قیمت پرایز دی؟ دا خو نارمل ده، دا خو داسې 800 700 600 داسې ده، ولې چې هر یو خو هغه نشي اخیستی که نه، خو 20-30,000 روپۍ نو هغه هر یو نشي اخیستی. نو دا چې کوم مرغې د پر غونډه لګېدلې دی داسې آرټیفیشل جوړ شوی دی د هغې په شیپ کې. نو نن سبا بس هلکان دي چېرته ودونو کې واچوي پکچرز وغیره پکچرز وغیره بس دې والي، نو هر یو خو هغه نشي اخیستی که نه.
نو مطلب په دې بازار کې مونږ ته یو ټیپیکل چې کم چترالي سټایل اوریجنل سیزونه هم ملاويږي او کڅوک افورد کولی نشي کم قیمت چې وس دومره نه لري هغه په کم قیمت هم سیزونه ملاويږي. بالکل همدا سه خبره ده جی همدا سه خبره ده. او ویسکوټونو حواله سره خبرو کو ویسکوټونو کې کم سټایل ویسکوټونو کې جی دا ټول سټایل دی او دې کې چترالی کپڑا هم شته بیا فیصل آباد والا هم شته. چترالی کپڑے والا چې دی هغه کم از کم 4-5,000 6,000 داسې د هغې پرایز دي که نه نو بس هغه هم چلی هغه هم بس څوک چې مطلب اغستو والا یې که نه مطلب شوقي سړی هغه بیا اخلي مطلب ښه شی چې څوک غواړي یا مونږ ته وایي چترالي کپړې نه مونږ له راکوي که نه نو بس بیا هغې اغستی شي. اوس دا نارمل کپړې دي تاسو وګورئ دا تاسو کتی شئ دا اوس نارمل بس کپړې نه جوړ شوي دي دا هم کډې دي خو دې کې څه مکس راځي څه بیا پیور راځي نو دا داسې 2000 رینج کې دي ښه سیلۍ والا جی. صحیح مننه زموږ د تاجر بریفلی رڼا واچو او خصوصي توګه باندې چې کم ټیپیکل چترالي سټایل سیزونه دي د چترال کپڑا بیا سلای هم په لاس باندې دا قیمتونه سیوا دي باقي په ماشین باندې او چې کم سامان لاهور یا فیصل آباد نه چې کم خام مال راځي ای باندې چې کم سیز جوړیږي کم قیمت هم شته. دغه چترالي ټوپۍ د قیمت 8-10,000 روپۍ دی د وخت په د بازار کې 800 روپۍ کې دا فینسی سټایل کې چې لوک یو مغه چې کم ټریډیشنل چترالي ټوپۍ لوک ورکي په 800 روپۍ کې هم تاسو ته ملاويږي. نو دغه د بازار یو حسن دی چې تر دې دمه د خلکو د مشرانو د قوم سره تعلق لرونکو خلکو نه صرف هغه خلکو بلکې د دې پښتانه خاریانو هم د کلچر ژوندې ساتلو کې خپل کردار ادا کړی. ګران کتونکو چترالي بازار سفر زموږ جاری دی. یو بل دکان ته شاپ ته راغم لوګو ته ویسکوټس زه تاسو ته هم چې کوم بدلون راغلی اوس چترالي مصنوعات نه بلکې اوس لوګو ته فانسي سیزونه هم جوړیږي. زما کیمرامین اگر لګون ته تاسو ته وخی دا هغه ویسکوټس دي چې مختلف ډیزاین ویسکوټس دي او ماشاءالله دا وګوره تاسو کته شه دا فانسی ډیزاین خلک دا ډیر زیات خوخي. نن سبا په ودونو کې خصوصي توګه باندې په ودونو کې چې کله د نکریزي وی مهندي مایو ورته مونږ وای ویل کیږي هغه کې زیاتره لکان چې دین کوشش دا کوي چې کتوره جوړوي نو توره جوړه باندې د کشان ویسکوټ هغه کوشش وکړي چې مونږ هغه ویسکوټ واچو د ټولو یو سټایل وي سپینه جوړوي توره جوړوي یا چې کم اورنج کلر دا یلو کلر سوټ وي نو کوشش دا کوي چې ای د پاسه د کشان دا ویسکوټس ته هغه واچي او دی هم بیا مکه شان 10 15 دانې خلک راځي دین وړي هم ودونه تاسو کې ګوره هم اکثر هم د کشان سټایل وي. موږ سره دی وخت یو ایکسپورټر عبدالستار موږ سره موجود دی. ایکسپورټر صاحب چې دی نو هغه راغلی د کراچۍ نه او کوشش دا دی چې به دې ځای نه مال چې دی هغه واخلي او دی سره به لږ نور خبرې کوو. عبدالستار صاحب مننه لوګو ته راته دا وې دې ځینې کم مال تاسو کراچۍ ته وړئ لوګو ته لږ بریفلی مونږ ته ووایئ. دا سوټینګ مالونه هم وړو دا بهر ته مونږ لیږو لکه دوبۍ شوه سعودیه شوله سودان شوه افریقا شوه او دې ځایونو ته ځي او بل دا ایران ته زمونږ ډېر مالونه ځي او دې بازار ته مونږ په دې باندې راځو چې دلته لږ مال هم ښه جوړیږي او ریټ هم مناسب وي او بل لږ اوس خو لږ سختي جوړه شوې ده د لارې مارې بارډر مارډر سره بند شوي دي زمونږ مال اکثر ایران ته هم ځي لکه او په دې وجه باندې دلته زمونږ دې فایده کېږي چې دلته لږ مال هم ښه جوړیږي او بل په ریټ باندې ښه میلاویږي دې چترالي بازار کې. د چترالي بازار مشرانو سره به هم زمونږ خبرې کیږي څومره فایده د بازار ته برسي چې تاسو په شانت ایکسپورټرز راشي او دې ځینې مال اوچت کی څنګه چې تاسو کم کنټری زیات کړل دا خو واقعي تور باندې چې دینو د بازار نو نور هم اوچت شو دې چې کم مصنوعات جوړیږي فانسی سامان دا خو بیسټ دی. چترالي پروډکټس اگر زه خبر وکم چې کم پنځه زموږ خصوصي ته چترالي پروډکټس دي د هغې لپاره هم تاسو افورټس کړي دي چې هغه هم بارني سطح باندې لاړ شي. هغه زمونږ د دې بازار نه د پکول هم ډېر زیات ځي او د صادر چې دی که نه د مشهوره صادر چې دی چترالي او دا هم د دې بازار نه ډېر زیات ځي دا مونږ خپل هم کوو بهر ته لیږو او دا وجه باندې چې بازار ته لږ هغه میلو شي که نه لږ سهولیات او بل دغه کې ډېر ښه بازار دی او ډېر زبردست خلک دي د دې بازار صدر چې کم دی زمونږ د جنرال سیکرټري چې دی ډېر زبردست هغه کوي. اچھا
ستاسو په شان د نورو همدغه شان ایکسپورټرز شته دي چې هغه دا کاروبار کوي دې ځای نه دا څیزونه وړي؟ او شته دی داسې شته د هغه هم راځي لکه دلته پاکستان کې لوکل هم نن سبا دا ډېر زیات دي پاکستان هر ګوټ ته د وسکټ ځي لاهور شو پنجاب کې چې هر شهرونه دي او بلوچستان شو هر ځای ته د دې ځای نه د مالونه اکثر ډېر زیات ځي په ډېره پیمانه باندې دلته نه ځي ټول. مهرباني عبدالساج صاحب خبره تاسو اورېدې سامان دې ځای نه نړیوالې کچ ته دی ایکسپورټر دی وزي لوګ د دې ځای لږ نور زموږ دکانداران دي سره هم خبرې کوو تاجران دي مننه جی کاروبار حوالې سره څومره سیوا شو اوس کاروبار د فینسي مال راتلو سره څومره څه بهتري راغلی ده ستاسو په دې کاروبار کې چې دا فینسي مال ستاسو خرڅوي په دې چترالي بازار کې؟ یاره جی بس دا لارې بندې دي دې سره بس لږ خلک سم پریشان دي او بس موږ خپل هم لږ ټینشن کې چې لارې کولاوي شي نو بس ویره کومې لارې خبرې کوي تاسو؟ دا کوم چې بارډر بند دی د افغانستان والا جی او دا هندوستان چاینا جی یاد هلته کرونې د وجې کار ډېر زیات متاثره شوی دی که نه خام مال هلته نه راځي خام مال ټول هلته نه چاینا نه راځي نو هغه کرونې د وجې د کارونه ډېر متاثره شوي دي نو د دې وجې لږ تکلیف جوړ شوی دی. نو کله پورې ایکسپیکټډ دی چې دا لارې مارې به کولی شي؟ اصل کې ډیوټیانې دي هغه ډېرې زیاتې سیوا دي که نه نو د هغې د وجې مالونه واره نه کوي دلته کې مونږ چې ګاهک ته ووایو نو ګاهک په هغه ریټ باندې هم مال نه اخلي نو د هغې د وجې مونږ ته ډېر زیات ګران پرېوځي. ګورنمنټ نه څه پوښتنه به کوئ؟ ګورنمنټ نه دا پوښتنه ده چې بس موږ سره تعاون وکړي کاروباریانو سره څه کرونې ووالو څه دا حالت دي بس. ځای تاجران لارې بندې دي بهرحال یو خو کاروبار حوالې سره عبدالستار صاحب خبر وکړه چې نړیوالې کچ ته عمدکه د دې دا سامان اوس په خپل هم راغلی مال به دې ځینو اخلي او کراچۍ نه بس بیا بهر به دي ایکسپورټرز هم انټرسټ واخلي چې دې ځای کې دا کاریګران شته دي او په ګڼ تعداد کې بهترین څیز په دې پېښور کې جوړیږي لګیا دی او بیا چې کم خبره زموږ د تاجرانو کو چې لارې بند دي نو خام مال چې به نه راځي نو ظاهري خبره بیا دا څیز نشي جوړېدی لیکن بهرحال کورونا وبا روزي دی الله دې وکړي چې دا وبا هم زر تر زر ختمه شي د دې هم لونته کار آسان شي او عمدکه شان دا کاروبار چې د نور هم وده ملو شي. چترالي بازار حوالې سره خبرو کو نو چترالي بازار کې ټیپیکل چې دی د چترالي مصنوعات په دې بازار کې خرڅېږي 600 نه زیات دکانونه 400 زیات کاریګران پاکول چترالي ویسکوټ چترالي چوغا بیا چترالي چې کم ټوپې دي ظاهري خبره مختلف مصنوعات دي لیکن اوس په دې بازار کې صرف چترال سره تعلق لرونکي خلک موجود نه دي په دې بازار کې پښتانه هم شته دي خاریان هم شته دي او نه صرف د چترالي مصنوعات جوړي بلکې اوس یو بل بدلون هم دې ځای کې راغو او بل بدلون مختلف نور ملبوسات چې دي هغه واغستو فینسي سټایل ملبوسات اوس په دې بازار کې هم خرڅېږي ولې ظاهري خبره ده هر یو معاشره هر یو ځای کې سره څه بدلون راځي کوشش دا وي چې مخکې نه مخکې لاړ شو چترالي بازار هم اوس لغونته بدلون راغلی دی په دې ځای کې دې وخت موږ سره د پېښور ښار سره تعلق لرونکي یو تاجر موجود دی د بازار فاینانس سیکټري هم دی او نه صرف چترالي مصنوعات بلکہ فینسی مصنوعات هم جوڑے شاکر ندیم سے مونگ سر موجود ہے. شاکر صاحب انتہائی مشکور ہے میں تھوڑا کہ توانے سانو ٹائم دیتا ہے. ایک کوشچن میرے دماغ ہے اتنے تو بڑی شہواں ساریاں اسی دیکھنے ہیں کہ چترال دی بڑی شہواں تو چترالی زبان یہ جڑا مختلف زبانہ دا جڑا امتزاج اس جگہ پختون بھی ہے شہری بھی ہے چترالی بھی ہے تو مصنوعات جڑیاں چترال دی خاص ٹپیکل مصنوعات ہیں فینسی مصنوعات اس امتزاج میں کس طرح دیکھ دیو کہ چترال دے لوگ ساڑھے پشتون لوگ تے شہری لوگ سارے کٹھے تے کم کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. پہلے تو میں سب سے پہلے مشرق ٹی وی والے شکریہ ادا کرنا جو دکان دے ہوئی جی. بہرحال یہ سوال جڑا توانے کیتا نا جی یہ چترالیاں نو لے کے پختوناں نو لے کے ٹھیک ہے باجوڑیاں نو لے کے پیشوراں نو لے کے ماشاءاللہ پورے ایریا دے وچ گار جی تسی نوٹ کرو نا تے بڑے پیار محبت تے بڑے وجہ نال ہی کام جا چلدا پیا نا. باقی بہرحال گل آ گئی کہ اتنے وقت شروع سی چترال دا کام بھی ہوندا ہے یعنی کہ چترالی جڑی مصنوعات انہوں چیزاں بن دیاں پھر وہ نال چائنا دے وچ کرو مال آنا شروع ہو گئے پھر چائنا دی جڑیاں کاپیاں تھے بننا شروع ہو گئی ٹھیک ہے. مختلف چیزاں بڑیاں بہت بہترین چیزاں بڑیاں مگر جے نال گل آ گئی ہے کہ افسوس اس گل آندا ہے کہ جی سانو اس قسم دی سپورٹ نہیں گئی گورنمنٹ دی طرف اس قسم دی سپورٹ نہیں گئی کیونکہ اسی جس چیز بھی ہاتھ پانا چاہنے ہیں مختلف قسم دے محکمے دے لوگ آ جاندے ہیں مختلف قسم دے ٹیکس ساڑے کے لے آندے ہیں اتنا سانو گھبرا دیں کہ جی دوڑا کے ایک طرف کر دیں.
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਤਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਿਸ਼ੋਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਆਮ ਸਾਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਹੋਸੀ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਜੀ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ 3 3.5 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਥੇ ਪੇ ਦੇਨੇ ਪਏ ਜੀ 1050 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। تاسو کته شي ګران کتونکو دا غ لباس چې کم چاینا نه او چاینا په ماشینونو کې دا لباس جوړیږي نو دا 3000 نه 3500 4000 5000 قیمت وي او دا خام مال شاکر سے پخپل راوړي او د دې ځای کاریګر چې دغه چیز جوړي 1050 کې نو دا یو څومره خسته زورته ویل شم چې دا د دې ځای هنرمندانو یو बेहतरीन कारकर्दगी दा 1050 के दा चीज़ों जोड़े। और किड़ी शावन जी ज़रा सानू बता दियो। दा लेदर दे अच्छा ये लेदर ये भी आप बढ़ाए ने तो आने? हाँ ये भी अपना पे बनता भी है जी। ठीक है किधर तुआड़ी आम मशीन च बनता भी है? आम मशीना दे घर पे बनता जी। ठीक दा कदे जी कार गाल है कि जेड़ी बेहतरीन मशीना जी ओ चाइना दे विचकार ओ जिस टाइम दे किसी थे इंपोर्ट करने हैं दूजे इतने बड़े टैक्सेस उनको टैक्सेस साड़ी रेंज से बाहर हो जाते हैं। अच्छा मतलब ये अपना आप बढ़ाते हो? जंदन जी ठीक है कि नहीं, बाकी लेबर इतने सस्ती है। मैं तो लेबर इतने सस्ती है सर जी गाले आ गई है मगर मशीनरी ते जेड़े कि इन्हां दे मुख्तलिफ किस्म दे टैक्सेस उन्होंने बड़ा परेशान किया है। मशीनरी दा मसला है तो मशीनरी दा मशीनरी किधरों लेके आंदे हो तुसी? यार मशीनरी ते जारी गाले बाहर से इंपोर्ट होंदी है। ठीक है कि नहीं, उसते भी टैक्स मैक्स लग सकदा जेड़े टैक्स वगैरह होंदे ओ जेड़ा ना 40 बल नहीं गए ओ बिल्कुल साड़ी जड़ी है ना 87 बाहर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਮ ਅਗਰ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ 4 5 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਭਾਈ 1050 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1050 के लेदर जी تاسو کته شګران کتون کو پدې چترالی بازار کې خالی پاکول نه ملاويږي، پدې چترالی بازار کې خالی چوغې نه ملاويږي، پدې چترالی بازار کې جیکټ ټوم ملاويږي او صرف په 1050 ټیپیکل زموږ د پیښور کاریګر چترال څنګه چې خبرو کو دا یو ډېر خسته خبره چې کم په چترالی بازار کې زری خبره موږ واړلو شو هم دې خار کې چترال خلک پښتانه او خاریان تریوانه یو پیار محبت سره د دې بازار چې دا ایفورت کوي مهنت کوي او د بازاري کار کوي تھوڑے جی اچھا آجو دوسری طرف ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ ਜੀ ਇੱਥੇ 300 ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। 380 ਰੁਪਏ 380 ਇਹ 380 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਖਾਮ ਮਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਆਨੇ ਬੜੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਮਾਲ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੌਂਗ ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਸੁਕਤੇਸ਼ دا هم یو حسن دی د کاریګر چې د چکم لنډې مال راځي کباړ مال ورته ویل کېږي غټ کوټونه وي دا بیا یو خندا سره کټ کوي او بیا دام نه چې تعالی په ګران سیس خرڅي نه درته وي چې دا عمره د لنډې مال له خو دا موږ یو فینسی سټایل کې جوړ کو او قیمت یې عمره مطلب دا ایک بہت اچھی گل ہے कितना फायदा तो इससे चाहिए तुसी 3.5 और इसी कीमत तो आम भी मिल रहा है। रोजगार गल आ गई है कि कम से कम 40-50 रुपए दाना सानू बच जाता है जी। कारीगर का हिसाब किताब नहीं खुला गुरु जी रोजगार जिस टाइम तक ये माल जाते हैं कराची से यानी कि शहर से बाहर जाते हैं लाहौर साइड वाल जाते हैं ये फिर कस्टम वाले उन्होंने पकड़ लेंगे जी। कस्टम वाले उन्होंने पकड़ देते फिर पकड़ के गल आ गई वो कहते हैं कि यार इंपोर्टेड माल है। ठीक है कि इंपोर्टेड माल करके चाइना का माल करके वो एक अलग परेशानी है। ठीक है कि नहीं, इसको स्टिकर मत लगाओ और इसको ये मत करो और इसको ये मत करो मुख्तलिफ जड़ियाँ गल्लां। सही कितना खरीदार ए जिहड़ी शावां तुहाने मैनूं जैकेट्स बताई खरीदार है इन्हां दा खरीदार तो बहुत ज़्यादा जी। हुण आंदे लोग सस्ता माल है इन्हां दा खरीदार बहुत ज़्यादा है पर क्योंकि गल आ गई है कि इस्तात नहीं की इतनी ज़्यादा गौरमेंट का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं इतनी तादाद दे कार चीज़ बनती नहीं। अच्छा ये जेह्ड़े फैंसी वेस्टकोट ने भी तुसीं बनांदे हो? ये फैंसी वेस्टकोट भी ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। प्राइसेस होंदियां ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈ ਦੇਣੇ ਪਏ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। 380 रुपए 380 इसमें महंगे वेस्टकोट भी हैं कार देखो जी एक गरम वेस्टकोट इसी के प्राइसेस हैं देने पैसे जी 500 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ मतलब ये लो प्राइसेस दे भी हैं लो प्राइसेस वाले दिए बास चतराली वेस्टकोट चुगे तो बड़े महंगे भी हैं ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ क्वालिटी ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੜਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਖਾਤਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। सही उस वजह सही ګران کتون کو تاسو اوره د شاکر ندیم سے موږ سره خبرې کولې مکمل اوورال دی ډېر خسته ویست کوټس تاسو کته شي مختلف کلر ویست کوټس دامنه د هر یو چې د چا د جیب څومره استطاعت ته اس څومره وسلري ای مطابق سیز ملاویږي
که تاسو پیسې نشته په جیب زما په شان ته څوک نارمل تنخواه والا سړی نو هغه همدغه شان بهترین ویسټ کوټ نه خوندونه اخیستی شي لیدر د چا شوق څوک د لیدر شوق لري نو دغه لیدر اگر مال تاسو راکې دغه لیدر جیکټ چې دی تاسو ته په 1050 کې په دې بازار کې ملاویږي یعنی دا څومره او دا بلیک لیدر یعنی زه به خواهش لرم چې زه نیکسټ راشم تاسو نه زه بالکل 1050 کې زه دا والم 1050 چې 4000 5000 عمده غزه کاریګر صرف په 1050 کې هغه جیکټ چې کم په 3-4000 روپو کې خرڅيږي هغه دیږي کې دی جوړي 4-5000 تقریبا دیږي کې هنرمندان شته لیکن د ځای خلک چې دی اوس هم کوشش کوي چې د بازار کلتور ژوندی وساتي او بازار کې سنه سب بدلون راولي او هغه بدلون په دې سیزونو کې دی د جیکټس کې دی دا ویسټ کوټس چې دی خپل انداز سره دی جوړوي ګران کتونکو چترالی بازار تقریبا 500 شاپس دي نه صرف چترالی پروډکټس دي چې جوړيږي چترالی پاکول چترالی ویسکوټ چترالی چې کوم نور مصنوعات دي چوغې شوي هغه جوړيږي بلکې د ځکه فینسي سوزونه هم د وخت تقریبا 4000 نه زیات کاریګران دي هغه کاریګران نه صرف چترالی پاکول چترالی ټوپه چترالی ویسکوټ چترالی چوغې چترالی مصنوعات جوړي بلکې ای سره سره چې کم نوې فینسي ویسټ کوټس دي فینسي سوزونه دي هغه هم جوړي لګا دي د وخت موږ سره یو کاریګر موجود دی تقریبا 4000 نه زیات کاریګران دي هغه دا کاروبار کوي د کاروبار سره دی وابسته دي مونږ ای سره خبرې کو رضوان موږ سره موجود دی رضوان مننه لغونته مونږ ته دا وې تقریبا 4000 نه زیات دیږي کې کاریګران کار کوي لګیا دي څه صورتحال دی کم ستون سره مخ دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نړومبي خصوص تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې خپل دونه قیمتي ټیم کې من کاریګرو د لپاره وخت وېستو زموږ د غریب خانې د لپاره رااله دی وخت کې وزاره تقریبا زموږ بازار کې 4.5-5000 لګ دا کاریګر لګیا دي کنه د پکول خپل کاریګر دي د واسکټ خپل دي د جیکټ خپل دي نو مستونزو سره مخ دی وخت کې دار چې را دینه مخ کې لاک ډاون تیر شو تقریبا 4-5 منث هغه سره زموږ کاروبار ډیر زیات متاثر شو ځکه چې موږ خپل ځاني دا کو نه دلته موږ بازار کې نه پرې هودو چټیانه وي نه کله هم یو ځای دیاړي کوله کله بل ځای کې بیا دیاړي کوله دغه د لاس زموږ حالات ډیر زیات خراب شو اوس دغه بیا د سلسله را روانه ده بیا وی چې لاک ډاون لګو نو دی بارا کې لکه دغه کاریګر بیا متاثر کیږي لکه موږ خپل ځاني بس صرف دا کولی شو د دې نه علاوه موږ بل څه نشو کولای دا تقریبا 4.5-5000 کاریګر دي د وخت کې چې دا بیروزګار شي نو دا ډیر غټ نقصان خلکو لپاره دی زمون کاریګر لپاره خاص کر د غریب طبقه لپاره دی موږ اول ټول نه مخکې د حکومت نه دا اپیل کوي چې کم از کم زمونږ د کاریګرو لپاره څه نه څه خیال وساتلی شي کنه لکه کم از کم 15-20 روپۍ دا د زینو بیلونه دي کرایانې دي 30-35 روپۍ کرای راځي لکه دا چې موږ کار نه کوو دا موږ د کم ځای نه وباسو دیاړي خلک د میاشتې خلک نه جنه موږ خپل کاریګری اخلو څنګه چې د سوټینګ کار کنه چې درځي له تاسو سوټ یو سه د سلی حساب سره 4000 ټول هم دک شان دي کنه څوک دیاړي ولم دي نه هم دک سي دي جی ټول هم دک سي څوک د واسکټ دي څوک د پکول دي د یو چې کم واسکټ جوړ کړي داغه تاسو پیسې اخلي او جو موږ صرف د سلی پیسې الو لکه څوک راشي یاره موږ له دا اوس د اډرونو مالونه موږ سره پیل وس وخت کې لکه د ریکسین د جیکټ کار دی وکه دا شروع دی لکه دی وکه کوس پرس کوته مکه په موږ لاک ډاون لګي دا کار زمونږ مکمل تباه شو مکمل غرق شو لکه موږ بیا څه کو لکه دا ټول کاریګر دي 4.5 کاریګر دي دا به ټول بیروزګار دي لاندې تاسو تاجران آرډر خلک کنه انډیویډوال زر راشم تاسو له ویم چې مال جوړ کړه دا موږ دکاندار موږ لرا کوي لکه بار نه کسان راشي کراچۍ نه پیندې نه فیصل آباد نه غوي دکاندار لور شي دکاندار بیا موږ لرا کوي یاره مناسب ریټ سره چې یاره دا تاسو واله میټیریل موږ ټول غوي راکي نه موږ صرف سلی پیسې تی والو موږ ځان لغي کې زمونږ دیاړو شي میټیریل هم چې دینو دکاندار او ایکسپورټر او یا ټول دکاندار موږ لرا کوي موږ صرف د سلی د جوړولو پیسې موږ صرف اخلو تاسو خبرې ورده رضوان کاریګر د دې ځکه او رضوان هم نن دا خبره کوي چې ستون سره مخ یو او حالات د دې هم خراب شوي دي لیکن بهرحال 4-5000 کاریګران دي دا 4-5000 کاریګر د چترالی مصنوعات سره سره فینسي پروډکټس جوړي او د حواله سره هم کم از کم ګورنمنت پاملرنه وکړي چې د دې الریډي د بازار مشکلات وشته دي سو پورې چې زمون مالونه بهر بنزي ایکسپورټ کیږي بنا هغه وخت پورې د دې مسلې نشي حل کېدی نو دا هغه کم یو میکانیزم ګورنمنت جوړ کی چې ایکسپورټ زموږ سیوا شي
دغه زموږ چې کوم سیزونه دي زموږ پروډکټس د دې بهتر طریقې سره مارکیټینګ وشي په بین الاقوامي کچ باندې او ته پته ولګي چې بھئی دې کې کم لیول باندې کاریګر دی چې چترالی پروډکټس مو کوته نو آی کې کلاس پروډکټ چې دی هغه 8 نه 10000 روپے کې ملاويږي نارمل په 1200 800 600 کې هم تاسو غوښتئ شي چوغه په 12000 کې مشته نارمل چوغه په 1200 کې هم تاسو غوښتئ شي بهترین چوغه چې کم چترالی پروډکټ دا چترالی کپڑا دا که نارمل خل نو تاسو فیصل آباد ته تللی شئ د لاهور کپړې نه هم دي جوړي کاریګران دي چې څه څیز ورلور کوي نو بهتر انداز سره به جوړي لیکن بهرحال صورتحال دا دی یو خو خام مالونه چې کوم را روان دي بهر نه هم بندي دا هم ایشوز دي ته نو دا کوم مسایل د دې شته دي لیکن بهرحال زه لغون ته چارواکو سره لږ خبرې کوو د بازار مشرانو سره هغه د حوالې سره څه وایي بالکل جی د چترالی بازار مونږ وزټ وکړو مختلف دکانونو ته هم لاړو خلکو سره هم خبرې وکړې پخوا پېښور بازار دی خلک خوښوي د دې ځای مصنوعات د چترالی بازار مشهور هم د ځای خبره چترال چې کم کلتوري لباس دی کلتوري چې کم د چوبول سیزونه دي مختلف سیزونه دي ځکه جوړیږي او نه صرف پېښور خیبر پختونخوا بلکې د پاکستان نه ګډ خلک راځي دې ځای ته او کوشش دا وي چې چترالي مصنوعات دې واخلي خبرو کو نو نړیوالي کچ باندې هم د دې ځای چې کم مصنوعات دي مشهور دي او بیا خصوصي تور باندې سیلګر چې راشي نو سیلګر ته دغه بازار چې د دې بازار وزټ خامخا ورکوي په ګڼ تعداد کې په ګڼ شمېر تعداد کې نه صرف دکانونه دي 1500 دکانونه دي په دې بازار کې 15,000 نه زیات خاندانونه د چترالی بازار چې کوم مصنوعات جوړیږي د کاروبار سره خلک تړلي دي خلکو سره خبرې وشوې دکانونو وزټ مو کو تاسو ته مختلف مصنوعات مونږ خودل دی وخت مونږ سره د چترالی بازار صدر عبدالرزاق چترالی صاحب مونږ سره موجود دی لو ته چترالی صاحب سره خبرو کو د بازار تاریخي پس منظر حواله سره کله جوړ شوی د خیال کله راغلی او بیا خلکو ته پته ولګي چې دا بازار خو موږ نوم اورېدلی دی موږ روزانه چکر هم دې ځای نه خلک تېرېږي د کوټې نه هم دې بازار نه تېرېږي خلک راځي سیزونه سامانونه مخلي خو لغون ته پس منظر حوالې سره خبرو کو دا ځای خلک چې دي اوس دا د پېښور خلک دي پېښور کې اوسېږي سوونو کالو شو هم دې ځای کې دي خلک کار روزګار هم کوي لږ دې حوالې سره به عبدالرزاق چترالی صاحب سره خبره کوو مننه چترالی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم عبدالرزاق چترالی زما نوم دی انجمن تاجران چترالی بازار جز صدر یم اچھا چترالی صاحب مننه تاسو یو خو وخت ورکو مونږ او دویم زبر لون د تاسو نه تپوس کوم با د بازار تاریخي پس منظر حواله سره کله د بازار وجود کراو او دا خیال کله راو او دا دومره ګڼ تعداد کې چترالی مصنوعات لغون ته د بازار پس منظر حواله سره لګ مونږ ته جی د بازار پس منظر داسې تاسو ته زه ویلی شم چې دا تقریبا زمونږ د بازار درېیم څلورم نسل زمونږ روان دی اوس چې تاسو سره زه لګیا یم دغه بازار تقریبا د پاکستان جوړېدو نم څه موده مخکې دا بازار هغه ټیم آباد کېدو شروع شو چې کله دلته کې هغه وخت سره د انګریزانو وخت کې دا یو د تماشبینو بازار به و ګانې باجانې والا د خلکو بازار به و بیا زمونږ مشران رالل د بازار ته دلته کې د پکولو او د چوغې او د هغه وخت سره ټول هغه د لاس کار به کېدی نو هغې به دا کار دلته شروع کړو نو دلته کې بیا رو دا کار زیات شو چې څنګه زیات شو تقریبا د 60 دهۍ باندې د 60 دهۍ چې کله داخل شو نو دلته هغه خلک مکمل طور باندې د سکرین نه لاړو او دا بازار مکمل طور باندې چې کوم کورونه و بلاخانې وي هغه ټول د خلکو ته وزګار شو لاندې دکانونه شو بره کارګران اوس کار کوي زمونږ او بیا هغه زاړه آبادیان چې دی چې هغې اوس مارکیټونه شو او د کچې نه پاخېتې شوې او تقریبا زمونږ دا بازار اوس چې دی 650 دکانونه ده او بیا ورسره چې کوم زمونږ بره مارکیټونو بلاخانو کې چې زمونږ کارګران کار کوي هغه څه د 4000 نه ابو دی او دغه بازار تقریبا د پاکستان د چا تاسو ته چې څنګه ما وي چې جوړېدو نه مخکې بازار دی بیا دی کې چې یو بازار دا افیشل نوم د اسلام آباد بازار اسلام آباد د افیشل نوم دی خو دا د چترالی بازار په نوم باندې مشهور دی
نو دغه چترالي بازار باندې مشهور دی او دلته څه 15 قومونه اوسیږي خالي چترالیان نه دي دلته کې د باجوړ خلک دي د سوات خلک دي د دیر خلک دي او افغانیان زمونږ وروڼه دي او ګڼ تعداد باندې او د ښار چې کوم مقامي خلک هم د بازار سره ډیر خلک هغه د منسلک دي زه خپل د بازار چې تاریخي پس منظر درته ویم نو زمونږ د بازار زه ویم چې تاسو پاکستان یاد کو دا بین الاقوامي طور باندې یو یونیک بازار دی بین الاقوامي طور باندې ځکه دلته چې کوم آیټمې جوړیږي چې کوم مصنوعات جوړیږي چې کوم څیزونه جوړیږي هغه په دې ورلډ لیول باندې چرته نشته واحد زمونږ دا مارکیټ دی چې دلته چوغه پکول کوټ چې هغه چترالي پټۍ نه جوړیږي سوات پټۍ نه لکه مختلف اوس ورکې چین هم راغی چین آیټم هم ډیر زیات جوړیږي ډیر تعداد باندې خو زمونږ دا خالي د چترال ثقافت نه دی بلکې انشاءالله زمونږ د ټول صوبې نمایندګۍ کې زمونږ دا بازار هغه ځکه تاسو ګورئ چې بار نه څومره درون کس راځي غټ میلمه راشي څوک راشي هغه ته چوغه پیش کیږي هغه ته پکول پیش کیږي هغه ته واسکټ پیش کیږي او زمونږ د بازار کوټ هم چې دی نو هغه ډیر فینسي هغه ډیر خلک ډیر شوق سره اغوندي نو دا زمونږ دپاره ډیر د فخر او دغه خبره ده چې زمونږ بازار ده د خالد د صوبې نه د ټول پاکستان نمایندګي کوي او بین الاقوامي طور باندې دا یو یونیک او یو سکرین کې پاتې بازار دی مخکې چې بین الاقوامي دنیا نه چې کوم سیاه به راغی هغه به سیاه نو چې هغه به چترالي بازار ته نه راتلو دا د 9/11 نه مخکې خبره ده د بازار چې څنګه تاسو ته ما دا هیسټري وي یو هیسټري هغه ده چې د 60 دهۍ د سن 50 دهۍ ده هغه د ډیر غریبي وخت او ډیر د مجبورۍ وخت بیا چې کاروبارونه کله ښه شو بیا چې کله افغان انقلاب راغی افغانستان کې هغه ټیم زمونږ کاروبار عروج ته لاړو مجاهدینو هغه چې کوم دلته کې هغه پکول بتلو واسکټي دا شیان هغه دته عروج ملاو شو بیا هغه یو پیریډ هغه چې کله ختم شو دویم پیریډ چې کله راغی چې کله 9/11 شو بیا دهشتګردي شروع شو بیا افغانستان کې هغه نیټو او مغربي ملکونه چې کله حمله وکړو هغه موږ ته یو زوال باعث جوړه شوه رو 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 زمون کاروبارونه داسې شو چې هغه بجای ده چې موږ هغه یو لیول ته تللی وو عروج ته تللی وو نو هغه بالکل غیر ریوسو لګولو نو دا د افغانستان چې کوم مجاهدینو چې کوم معامله او هغه ټیم سره کاروبار ډیر زمونږ عروج کې و دې ته یو نوم هم هغه ټیم میلو شو بین الاقوامي طور باندې دا شی څرګند شو ټوله دنیا دته متوجه شو نو بیا چې کوم سیاح به راغی به چترالي بازار ته راتلو نو هغه به چې لږ شی هم واغستو نو زمونږ کارګرانو او دکاندارانو ته ډیره به ګټه ډیره به پیدا ورکولې هغه شیان خو اوس بیخي ختم شو افغانستان مارکیټ هم ختم شو زمونږ قبایلي لقجات چې هغه باندې زمونږ ټوله درمدارو هغه هم ختم شو اوس زمونږ کار راغی صرف 2 میاشتو ته چې یا پنجاب یو علاقې بل علاقې 2 میاشتو ته کار راغی او کاروباري لحاظ باندې زمونږ دا بازار چې یو تاریخ لرل یو نوم لرل هغه اوس بالکل هغه ابتارې طرف ته ده حاجي صاحب کسور واخستور ګڼئ چې یو خو نړیوالې کچ باندې بس تاسو دا کاروبار کېدو صرف 2 میاشتو پورې دا ستاسو کاروبار راو آیا درآمد کیږي هم برآمد کیږي هم دا ستاسو مصنوعات کو نه 2 میاشتو په څه صورتحال لون دینم خبر کې جی دا دغه دی درآمد کېږي د چین نه چې کوم آیټم زمونږ خام مال راځي هغه زمونږ دغه دی چین نه راځي او برآمدګي خو زمونږ صفر دی اسم نشته بین الاقوامي یا بار دنیا ته چې کوم مالونه زمونږ زی هغه پنجاب ته یا بل ځای نو خپل لوکل زی نو قصوروار څوک ګڼئ خپل قسمت او نصیب ځکه چې دا یو 15 کالو دا یو تاریخ چې درته راوالم دی کې که پوجي حکومت راغلی دی که سیول راغلی دی زمونږ د بازار ته چا هم ښه په دغه نه دی کتلی په کار دا و چې زمونږ دا یو کاروباري نه ده یو ثقافتي بازار دی یو نمایندګي کول والا بازار دی زمونږ د ټوله صوبې خو چې څنګه زمونږ د ملک کې د نور شیان چې څنګه اګنور دی زمونږ د حکمرانانو ترجیحات کې نشته زمونږ بازار هم هغه کیټګري کې راځي دې ته هېڅ قسمه هغه امپورټنټ میلو نه شو تاسو په کم په چیمبر سره باندې د اواز اوچت کړی چېرته مطلب کم از کم حکومتي چارواکو ته اواز ورسوي چې بھئی کم از کم دا یو زمونږ کسب دی زمونږ کلتوري لباس دی چې کم از کم دې حوالې سره هم پاملرنه وکړي ګورنمنټ هغه چې هر ځای کې مونږ خپل اوازونه اوچت کوو ایگزیبیشن چې چېرته کېږي هغه هلته هم حصه اخلو خو دا یو داسې کار دی چې د های لیول باندې تا ته چې یو
بین الاقوامي دنیا چې کوم نور ملکونه خپل کاروباري طبقو سره کوي، خاص کر یو داسې آیټم چې چترالي بازار کې چې کوم مصنوعات جوړیږي د دې غوندې شیانو ته خصوصي توره هغې یو اهمیت ورکوي. خو زموږ ملک کې چونکې هغه رواج نشته نو دا خبره څوک اورېدو ته هم زحمت نه کوي. موږ خو خپل اواز کوشش کوو ارزۍ ته رسوو، هر چاته دا خپل وخت کې دا خبره کوو، خو اورې څوک نه او کېږي چې څه ته نه څه جوړیږي تسې نه. مننه. تاسو خبرې اورئ د چترالي بازار مشر عبدالرزاق چترالي صاحب مین ګیله ګورنمنټ نه هم دغه دی چې دا کلتوري چې کم ستاسو بزنسز دي کلتوري لباسونو حوالې سره دې باندې تاسو ډېر زیات ریونیو اخیستی شئ. د کاروبار خبره ګورنمنټ کوي، قرضجات ورکولو ګورنمنټ خبره کوي، ګورنمنټ دې حوالې سره هم خبره کوي چې بھئی چاته د ټیکسي ضرورت وي نو هغې لپاره مونږ قرضې به ورکو، رکشا اخیستل غواړي هغې والي سره مونږ قرضه به ورکو. دا چې کم کلتوري لباس دی چې کم په نړیوالې کچ باندې چې دې نه تاسو بهترین ریونیو اخیستی شئ. 4000 خاندانونه چې دي د کاروبار سره وابسته دي، 600 نه زیات دکانونه دي، او اوس کیسه ده چې صرف 2 میاشتو ته دغه کاروبار راغو نو کم از کم دې طرف ته هم ګورنمنټ پاملرنه وکړي چې د کوم ایشوز دي جنون ایشوز هغه دې حل کړي، ولې چې تر څو پورې تاسو خپل ډومestic لیول باندې کاروبارونو له وده به نه ورکوئ، د هغې مشکلات به نه حل کوئ، هغې سره مرسته به نه کوئ، هغه وخته پورې په نړیوالې کچ باندې چې دی تاسو هیڅ خپل مصنوعات خپل چې کوم ستاسو پروډکټس دي نشي وړی. نو دا یو مهم خبره ده چې کوم عبدالرزاق چترالي صاحب وکړو. بالکل جی دې وخت موږ سره د بازار جنرال سیکرټري هم دی او اوورال اگر خبره وکړو نو د پېښور چې کوم تاجران دی د هغه اډیشنل جنرال سیکرټري حاجي احسان الله صاحب موږ سره موجود دی. حاجي صاحب مننه. صدر صاحب سره مې خبرې کولې د بازار ستاسو هغه الریډي هغه هم تاجرانو فورم نمایندګي کوي، او دویم حاجي صاحب تاسو چې دی الریډي د چیمبر عہدیدار هم یې مهم عہده تاسو سره ده. چیمبر سطح باندې دا आवाज ولې نه اوچت وی چې کوم ما عبدالرزاق صاحب سره خبره وکړه چې اگر ستاسو مصنوعات بهر ندی روان، کاروبار خراب شو، 2 میاشتو پورې کاروبار راغو، نو دې حوالې سره په چیمبر سطح باندې ولې په دې چیمبر فورم ولې आवाज نه اوچت وی. دویم آیا ګورنمنټ سره دې حوالې سره تاسو گفتگو شنید شوی دی چې بھئی دا یو تاریخي بازار دی او دې حوالې سره چې کم مصنوعات جوړیږي موږ نه صرف ملکی سطح بلکې نړیوالې کچ ته دا بوتلل غواړو چې کم از کم دا یو نوم پیدا شي د کاروبار له وده ملو شي، ولې आवाज نه اوچتېږي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو زه د مشرق ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی راغلل او زموږ د اواز به خامخا چې دا کوم پروګرام دی په هغې کې به چونکې تاسو ته خو مکمل د بازار اسټې باره کې زموږ صدر صاحب خبرې کو، خو تاسو دا سوال د چیمبر حوالې سره وکړو. بالکل جی زموږ کم پروډکټس دي لکه چوغه شوه، پکول شو، هلته چیمبر کې یو باقاعده هر ځای دپاره د خپل پروډکټس دپاره هلته هم موږ شکر الحمدلله خپل اواز رسولی دی، هلته زموږ پروډکټس هم پراته دي. خو چونکې د حالات داسې دي که نه چې غټ غټ ایکسپورټران چې کم بار مالونه ایکسپورټ کوي هغوی د ګورنمنټ د پالیسیانو د وجې نه جاړي، نو زمونږ هغه خو بیا بالکل ډېر معمولي دغه دی، هغه اواز مونږ اوچت کړی او د دې زه به دا ووایم چې یاره د ایکسپورټ ولې ختم شو د ملک حالاتو د وجې نه، د بد امنۍ د وجې نه. که څنګه تاسو زموږ صدر صاحب ویله چې یاره مخکې به سیار راغلل نو هغوی به چې دی که نه ځان سره به څه وړل، خو هغوی به د خپل نمایندګي وکړه او باقاعده زه درته دا ووایم چې زموږ مالونه جرمني ته هم ایکسپورټ باندې شو، باقاعده به د پکول به هلته تللو، د چوغې به هلته تللې. خو کله نه چې دا بدامني ملک کې راغله نو هغه خلک نه راځي، نو هغوی به څه بل غټه خبره چې تاسو څنګه ما تاسو ته وکړه چې یاره د ګورنمنټ پالیسي چې غټ ایکسپورټران هم غریبانان جاري هغې ته سہولیات نشته دی. کم از کم ریبیټ چې کم دي که نه که تاسو چېرته چیمبر ته به خامخا تاسو هلته میټینګونه هم کړي هلته به نو هغوی چې دی کله مونږ غټ لکه بي آر والا یا نور کم چې هغه کم دا ریبیټ ورس کوي هغه کیسونه د کم د 2014 نه اوسه پورې هغه کیسونه نه دي شي. په دې ریلیف په وخت کې چې یاره مونږ په دې کرونا کې ریلیف ورکو، دا تاجر له به دا ورکو ریلیف، خو څه چې دا تاجر کم په دې داسې ووایم چې یارې خودکشۍ ته دغه کو که نه نو هغه مثال چېرته نه. بل اوس مونږ چیمبر کې میټینګ و همدا حواله مو وکړو چې تاسو خو ریلیف کوئ، خاص کر د پراپرټۍ حواله کې هغه ورځ میټینګ و نو په هغې کې مونږ دا اواز اوچت کو چې تاسو ریلیف کوئ، مهرباني وکړئ په دې کرونا کې دا پراپرټي ټیکس ګوره مخکې به چې دي په دې صوبې کې کله حالات خراب راغلل نو تاسو ته هم یاد شي ماشاءالله تاسو خپل نالج دی چې هغوی به 2-3 کالو دپاره یو ریلیف ګورنمنټ به ورکړو صوبې دپاره چېرې دا ټیکس فلانې ټیکس دا به نه وکړو.
د ګورنمنت د ریلیف څه کې چې هغه چې کوم دی که نه باقاعده یې دونه ټیکسونه یې الټه زیات کړو او تاجر تنګولو دپاره هغه عربي استعمالیږي نو څوک به دلته راشي. اوس زمونږ بازار چې دی ماشاءالله لکه ستاسو د میډیا په وساطت باندې دلته هغه نوې نه نوې سټایل واسکټ جوړیږي. هغه مخکې به دا واسکټ که تاسو لیدل د مشرانو به زیاته اوس به تاسو هر فنکشن کې لیدلي چې خپل دوستانی لساته دوستانی چېرته د منګنۍ پروګرام یا بل څه پروګرام یا د نکریزو پروګرام هغه یو ګروپ مکمل هغه شان واسکټ هغه ولې دا فینسي واسکټ چې فینسي واسکټ دی هغه د شعور پکې د ستاسو د میډیا په ترو باندې شو. نو زه دا وایم چې کله دې کې زمونږ صرف فایده نشته د ګورنمنت فایده ده لکه تاسو د میډیا په حواله چې دا کم واسکټ بار دی هلکانو شوق په سوشل میډیا راغلو اسونه مخکې شول دغه شان که دی ګورنمنت خپله لکه زمونږ خو ورته اواز اوچتو خو که دوی خپل سټیپ والي چېره زه کینو یو شی بل شی لکه فروټ دا شیزونه ایکسپورټ کوم زما دې نه هم ریونیو جوړېږي چې دا یو ملک سره رابطه وساتو نو ښه بهتره. حاجي صاحب یو خبره زه تاسو نه دا تپوس کول غواړم بدلون خصیص دی بدلون د راشي مونږ منو نوې فینسي واسکټونه تاسو شروع کړل بدلون راوخه خبره ده جدت طرف ته هر څیز روان دی دا چې کوم خاص کلتوري لباس دی د چترال او بیا همدغه شان چې کوم زمونږ ناردرن ایریاز دي دغه د خصوصي کلتوري لباس دې باندې فوکس ول نشته که دغه لباس دی او ظاهري بدلون راوخه خبره ویسکوټ تاسو جوړوي نور سیزونه هم جوړوي چې تاسو کاروبار له وده ملو شي دا خبره ده چې 4000 خلک یو کاروبار سره وابسته دي نو هغې له پکار دی چې بهتر نه بهتر طرف ته هغې لاړ شي. خاص کلتوري چې کوم لباسونه دي آی کې چترالي ټوپۍ شو پاکول شو چوغه شوه ویسکوټ شو چترالي ویسکوټ چې کوم هغه ګرم هغه کاروبار ولې ستاسو چې دی نو آی حوالې سره څه سوچ دی د ګورنمنټ او ستاسو بیا اصل کې چې د هغې په حواله کې به زه تاسو ته دا ووایم که نه چې لکه پهله به پکول زیاته راچولی شوي تاسو به اوس نن سبا لیدلي زموږ په فیصل آباد کې په بل ځای کې د هلکان تاسو به د هغې په سر به چېرته پکول نه لیدلی هغه که د خیال کې نن سبا د غوږونو موټر سایکل هم چلی هغه هلکانو نه خو هغه شیزه بالکل کټ شو. دلته د مهنګایي دور دی چې مشر سړي ته مثال ورته وایي چې یار دا واسکټ والی یا کوټ والی هغې بچیا چې په دې دونه تاوان کو نو بچي له پې یعنی زه کور له پې وړه ولې نه راوړم نو د دې وجه مین وجه مطلب ګراني اهمه وجه ده ستاسو د کاروبار مطابق بالکل بالکل جی ګراني لکه لنډ خبره ده چې دا واسکټ به یو مشر سړي به اخېستو مخکې په 200-300 باندې اخېستو اوس هغه چې 700-800 لکه اوس که دې نسبت ته وګورئ چې دا واسکټ چې ته کله جوړې په 2-2.5 باندې هغه جوړېږي نه شکر الحمد زموږ بازار دا شان صورت ته ورته جوړ کړی چې هغه واسکټ تا ته ښه فینسي ښه مزدار په 1500-1400-1500 باندې ملاویږي خو خلکو کې تاوان نشته جی. لغونته بدلنا دا تاسو کوم زمنګ کتون کې به دا اوریدل غواړي چې دا کم مصنوعات چترالي مصنوعات دي یو مصنوعات په حواله سره خبرو کوم کوالټي سیس چې جوړیږي آی باندې واقعي خرچه زیات راځي د چې کم خام مال خو عبدالرزاق صاحب خبرو کا چې چاینا نه تاسو راځي واقعي دې باندې دومره خرچه راځي چې هغه بیا قیمت سیوا وي. زه به جی تاسو ته داسې خبرو کوم حقیقتا درته ووایم زه بعضې نو مخ مثال ورکوم یو شیز دی هغه تاله په 500 پرېوتو او هغه ډیمانډ شو نو هغه ورته نه په 600 والي خو چې دلته حالات خرابي ته به د مجبورۍ نه هغه 500 شی په 400 خرڅوي خو هغه به څوک نه اخلي دا ولې کوالټي زموږ د بازار خپله ښه پوره ده کوي خو دلته زه به دې کې دا چې مهنګایي جي اورې که نه مین وجه دا ده نو که ته زه د 400 روپۍ شي زه بیا په دې که نه تاوان به مې وي خو زه یم چېرې دا مال مخکې وباسم. اوس تاسو به جي لیدلي زموږ بازار وزټ هم تاسو کو نن سبا داسې پوزیشن چې دې ورځو ته ګوره زموږ د سیزن ورځې دي او دلته بازار لکه دلته دې ټایم به زموږ سټاکونه ختم شو او نه بدقسمتۍ نه داسې حالات دي چې هغه معمولونه خلکو سره یعنی زه به دا وایم چې څلورنې مال هم چا نه دی وښکلی جي. دویم زه به تاسو نه دا تپوس کوم چې کم قومیت خلک دې ځای کې موجود دي د کم قومیت آیا دا چې کم کسب دی صرف د چترال کمیونټي پورې دا محدود دی که نه پښتانه هم اوس پکې راغلي دي د کسب دا کسب زده کړی دی هم په دې ځای کاروبار کوي څنګه چې زموږ صدر صاحب ویل چې یاره دلته سوات دیر پېښور چترال او لوکل زموږ افغاني به وي اورې که نه لوکل خلک پېښور والا دا ټول موجود دي. زه که وګورې چترال خلک غریبانان ډېر محنت کشو
هغه رینج اوس مخکې چې کوم کنه کم لند زموږ زاړه کم کاریګرو هغه به مهنت کشو دغه به خو چې دی اوس مهنګای دور ته وګورو زه هغه له یو کم شي زغه ور کوم او مان مخکې هغه نوزي ولا ډیرو کسانو د دې وجنه کاروبارونه پرې خودل ای غریبانان وی یاره په کلی کې چې دی کنه زه به الته کوم دا هغه خلک زموږ د چترال پاتې چې دی دلته آباد شوي دي د دې دلته کورونه دي دلته د دې وجنه ګینې زه د حقیقت وایم که دلته د حالات دا شان چلیدل نو دا زموږ شته کم نور دغه دي کنه نو هغه به دغه شي ځکه چې تاسو خپل ویزټ وکړو دلته جی دلته د چترال سره زما د پیښور د خلکو زما د افغانیانو رونو زما د سواد د چترال د ټول خاص کر دی نیوی واسکټ کې دی نیوی دغه کې چې دی کنه زمونږ د پیښور خلکو پکې ډېر منډه وله زبردست هم چې تاسو څنګه زمونږ وختي تعارف وکړو زمونږ فاینانس سیکټر دی شاکر ندیم صاحب چې هغه دونه مهنت او دونه خواري کو چې هغه سیکنډ هند سره چې دی کنه دا کم امپورټ شیزونه دي هغه زب تاسو ته هغه یو پیس بیا وګورئ هغه تاسو وګورئ جیکټ داسې جوړ کړ چې والله که چینم هغه شان جوړ کړي خو د خلکو یو ذهن جوړ دی چې یاره دا بار شیزې دا دی اور کنه نو هغه شیز تاسو وګورئ چې هغه جیکټ وګورئ تاسو به خپل چې دا بار والا دغه ولې دا زموږ مهنت دی زموږ د خلکو دغه دی که چېرته ګورنمنټ په سطح باندې څه کومک ورسره ملو شي کنه نو ان شاء الله تعالی موږ د چا نه کم نه یو جی ګران کتونکو نننی پیښور غږ تاسو کوتو نننی پیښور غږ کې مین مقصد دا چې پیښور په زړه کې پروت دغه بازار د بازار کې چې کوم کلتوري سامان خرڅېږي د چترال حوالې سره بیا دې ځای کې یو بدلون راغلی دی نوې فینسي سامانونه د دې ځای خلکو حوالې سره لږ تاسو ته ښیو بیا خصوصي توګه باندې چې کوم مسایل دي د تاجرانو هغه هم تاسو واورېدئ 4000 نه زیات دې ځای کې کاریګران دي 600 نه زیات دوکانونه دي هغه کلتوري سامان چې کوم خرڅېدو هغه روز پر ورځ چې دی چونکې د کاروبار لا هغه وده نه میلاویږي تاجرانو خبرو کا ګورنمنټ دې طرف ته پاملرنه نه کوي سامانونه ګرانټ شو اوس که چې کوم مال له خام مال چاینه نه راځي کورونل وجنه هغه مال هم بند شو باقي دا دی چې ایکسپورټرز هم زیاتر په دې سیزونو کې اوس لونته تاریخ خبردار ملک کې چې چېرته نور کاروبارونه هم هغې ته نقصان رسېدلی نو هلته د چترالي بازار مصنوعاتو ته هم نقصان رسېدلی مین خبره دا چې ګورنمنټ د دې مشکلات واوري دې طرف ته پاملرنه وکړي او کم از کم د دې تاجر ژوند هم خشي ګران کتونکو نننی پروګرام نه خپل کوربه سید شبیر شاه او د پیښور غږ پوره ټیم له اجازه راکړه د الله پامان